الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محترم مسلمانان ورونو، 13 هفته مونږ د زکات د مسائلو د بیان سلسله شروع کړې وه چې په هغې کې مونږ څه نه څه خبرې د زکات په حوالې سره وکړلې. یوه خبره مو په هغې کې دا وکړه چې د زکات معنی څه ده، زکات څه ته ویل کېږي. دویمه خبره پکې دا وشوه چې د زکات د ادا کولو او د زکات د ورکولو فضائل څه دي، فواید څه دي او حکمتونه څه دي. او دریمه خبره مو پکې دا کړې وه چې د زکات د نه ورکولو نقصانات څه دي، ګناهونه څه دي او عذاب یې څومره دی. نن به د الله تبارک وتعالی په فضل او توفیق سره د زکات سره تړلي بقایا مسائل چې په هغې کې د صدقې او د زکات ورکولو آداب، زکات په چا باندې لازمیږي، صاحب نصاب څه ته وایي او د شریعت په نظر کې مالدار څوک دی، او د زکات دپاره بهترین مصرف کوم یو دی چې په کوم ځای کې زکات ولګولی شي. بهترین مصرف د زکات دپاره څه دی. تېره شوې جمعه چې موږ کوم فضایل او فواید بیان کړي وو، مختصرا هغه یو ځل بیا تکراروو. د زکات د ورکولو یو فایده دا وه چې انسان د الله تبارک وتعالی د ده په مال باندې چې کوم حق لازمي کړی دی، د هغې حق نه د ده ذمه فارغه شي، د انسان مال کې برکت راشي، د انسان مال محفوظ شي، د انسان مال پاک شي او د الله په نسبت باندې د ثواب، د اجر او د جنت مستحق